نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو زبیده خاتون یو نیکه ملکه وه. د هغې حکومتو او د هغې په حکومت کې عوامو ته د اوبو لوی مسله وه. نو چې اوبو لوی مسله وه، هغې یو نهر د عوامو دپاره جوړ کړو چې عوام د دې نه اوبه حاصلوي او د عوامو ضروریات پې پوره کیږي. د هغې نهر نوم یې نهر زبیده کېښوستلو. وخت یې تېرېږي، یو ورځ د زبیده خاتون لره مرګ رالی. چا په خوب کې وکتله چې ای زبیده، الله رب العزت تا سره څه معامله وکړه؟ ورته زه الله رب العزت وبخلم. نو هغه چې چا په خوب کې کتلې وه، ورته الله به خامخا بخلی، ځکه چې تا د عوامو دپاره یو نهر جوړ کړی او هغې نه به عوامو فایده حاصلوله. ورته نه نه، په دې باندې الله رب العزت زه نه یم بخلی. ورته چې کله دا معامله راله چې ما یو نهر جوړ کړی د عوامو دپاره، نو الله رب العزت راته وفرمایل تا خو د قومي خزانې نه دا نهر جوړ کړی دی، د خپلو پیسو نه خو دې نه دی جوړ کړی. نو بیا وی زه ډېره غبراهټ په ما باندې رالی او زه ډېره خفه شوم چې آخر اوس په څه علاج کیږي. وی په دې کې الله رب العزت ما ته فرمایي، وی داسې یو کار راته وښیه چې زما دپاره دې کړی وي. ویل زه خو چپ ومه، په ما باندې غبراهټ راغلی و. نو بیا الله رب العزت راته فرمایي، وی چې تا یو عمل کړی و، هغه ما ته ډېر زیات خوښ شوی و. هغه عمل څه و؟ ورته ته د لوږې په حالت کې وي، روټۍ دې خوړله او په دې وخت کې اذان الله اکبر الله اکبر آواز بلند شو. تا په لاس کې روټۍ وه او روټۍ دې لاندې کېښوستله او د سر نه دې لوپټه غورځېدلې وه، هغه لوپټه دې په سر کړه. نو ای زبیده، دا عمل ما ته ډېر راخوښ شو، دې د وجې نه ما ته نن وبخلې، ورځه جنت ته ځه. نو عزتمندو طلبه کرامو، د ورکوټي نه ورکوټي عمل ته ورکوټي عمل مه وایه. کله به تاسو ډېر لوی لوی کارونه کړي وي، خو الله خواته به هغه قابل قبول نه وي. کله به پکې ریا وي، کله به بل څه وي او کله به بل څه وي. خو ورکوټي عمل په ظاهره باندې به تاسو ته ډېر زیات سپک ښکاري. الله رب العزت خواته به د هغه لوی مقام وي. الله رب العزت به تاسو په هغې باندې بخي.